نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به قال يا موسى قل لا إله إلا الله قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان الحاکم وصححه. وای پیغمبرا شان د خبرې داده الله یو ته دی. وای پیغمبره دی خلقو ته د کومې ذات د حسب و نسب تاسو تپوس کوئ هغه یو ته دی. هغه بې نیاز دی، نه د چا نه پیدا دی او نه څوک پیدا دی او نه همسر او برابر شته. ابو سعید خدری رضی الله عنه حدیث ابن حبان و حاکم بسند صحیح نقل کړی دی. فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې موسی علیہ السلام یو ورځ پروردگار ته سوال وکړ یا ربي ما ته دې څه وښایه چې زه ستا یاد کوم په هغې باندې ذکر کوم تا پې بلمه. نو پروردگار ورته وفرمایل چې موسی علیہ السلام لا اله الا الله وایه. موسی علیہ السلام فرمایل زما پروردگار دا خو ټول بندگان وای لا اله الا الله ټول بندگان وای. نو پروردگار فرمایل چې اے موسی علیہ السلام کچری دا و اسمانونه او د دې دا ټول مخلوقات او چې دا اسمانونه بچا باندې آباد دي دا پرشتي سیوا زمانہ او دا زمکی وزمکی او دا ټول مخلوقات په تلی په یو چابړي کې کېده او دا لا اله الا الله دا د تلی په بل چابړي کې کېده نو دا بدر نشي. دا یقیني خبره ده چې قرآن او حدیث د لا اله الا الله په توحید او د دې په فضیلت او د دې په قدر او قیمت باندې دال له. د دې نبی علیہ السلام فرمایي چې خیر ما قلت انا والنبيون من قبلي غره کلمه هغه ده چې هغه زوم و مو زمانه تیر شي مخکې پیغمبرانو ویل. کلمه صدا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. و د دې کلمې دومره لوی قدر، لوی قیمت، لوی فضیلت، لوی مرتبه لکه څرنګه چې حدیث بطاقه کې راځي عبد الله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه حدیث ده چې هغه ته حدیث بطاقه وي. ابو داود کې ده، ترمذی کې ده چې یو کس ته هغه راوستل شي دغه یو کم سل پایلونه دا حقیقت ته یا دا مبالغه ده. دا پایلونه داغه
د ګناهونو ډکې، خو بل طرف ته د هغه عقیده توحید د ګناهونو نه ختمه کړي. اهمه خبره دا رسېږي نو دی چې وګوري چې زه خو لاړې غرق شي، پریشان شي، نو پروردګار ورته وفرمایي ستا زما سره یو امانت دی، یو چټۍ ده چې په هغې باندې یوه کلمه لیکته، او هغه کلمه ډېره قدرمنه کلمه ده. پروردګاره په دې یو چټۍ یو کلمه لیکته او بل طرف ته یو کم سل پایلونه ډک د ګناهونو دي، دا به څنګه چل کېږي؟ خو چې کله هغه کلمې دا چټۍ د تلې په یو چابلي کې کېږي نو هغه سل یو کم سل واړه پایلونه چې دي هغه سپک شي او بېکاره به شي. لیکن د دې کلمې مطلب دا نه دی چې سړی و چې لا اله الا الله. حسن بصري رحم الله امام قرطبي نقل کوي، وقيل لحسن رحم الله ان الناس يقولون من قال لا اله الا الله دخل الجنه. وایسه خلک وایي کرامیه چا د دې خبرې قائل دی چې بس اقرار د لا اله الا الله وکړه بس ته جنتي. نو حسن بصري رحم الله نه چې کله تپوس شو نو ورته جواب کوي چې فقال من قال لا اله الا الله. دا ټیک خبره ده چې څوک لا اله الا الله وایي د جنت مستحق شو، خو جنت ته به کله داخليږي؟ جنت ته به الله داخليږي. د دې څه حقوق دي چې په ادى حقها او فرضها دخل الجنه. هم دغه رنګي وهب زید منبه رحم الله تابعی دی، يهودي عالم دی، اسلام قبول کړه دی. وهب زید منبه چې کله داغه نه تپوس شو چیرې الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه، امام بهقي نقل کوي مشکات کې چې ولې لا اله الا الله د جنت چابي نه ده؟ نو ورته جواب کړ چې ولې نه ده؟ بلا د جنت چابي هم لا اله الا الله ده، ولكن ما من مفتاح الا له اسنان. لیکن تاسو چابي نشته د هغه د فرق غاخونه نه یا حقيقي غاخونه او یا حکمي غاخونه، یا ښکاری په نظر یا په نظر نه ښکاری. نو دا ټیک خبره ده چې لا اله الا الله دا د جنت ته دخول لپاره اولنۍ جمله او کلمه ده. خو قرآن او حدیث چې نه په دې باندې دال چې دا کلمه به ته د مرګ پورې برقرار ساتي. اسینه چرته په دې لار کې د نسوک پټه کی، په دې لار کې د چته ګناهونه ګډه وړه نه کی، چرته داسې ګناهونه کوي چې پاغه باندې د الله تعالی تعظیم ته چې کومه نقصان ورسیږي، چرته داسې ګناهونه کوي چې پاګه د پیغمبرانو توهین راشي، چرته داسې ګناهونه کوي چې پاګه شاعر اسلام مات شي، چرته داسې ګناه را نه شي چې دغه په وجه باندې اسلام او ایمان چې کنه ناقص شي او مات شي، بیا به توجه باندې لا اله الا الله وي خدا فائدہ نه کوي. د دې فائدہ به الوی در تر مرګ پوری برقرار حتی یاتی کل یقین، مرګ راشي او لا اله الا الله. کما حدیث کې جرازی چې من کان اخر کلامه معاذ بن جبل رضی الله عنه حدیث چې من کان اخر کلامه لا اله الا الله وجبل جنہ. دا راغه چا د فار دی چې دی برقرار پاتې شوی او د مرګ په ټیم کې دی په خپل عقیده توحید باندې مضبوطی. هیڅ یو خزان، هیڅ یو بهار، هیڅ یو مشکل، هیڅ یو بیماری، هیڅ یو تکلیف، هیڅ یو مصیبت د عقیده توحید نه رقي. د ایمان متزلزل نه وي، د ایمان مضبوط وي. د لا اله الا الله مطلب تش کلمه نه ده چې تش اقرار وکړي په ژبه باندې، فضیلت او برکت دی، لیکن دا عقیده ده. لا اله اسم منم تخلی الا الله، یو الله منم بل هیڅ څوک نه منم، نه زما بل څوک خالق شته، نه رازق شته، نه مالک شته، نه حاکم شته، نه د چا بندگی کوم، نه چاته سر ښکته کوم، هیڅ چاته سر نه ښکته کوم سکے الا الله، بس یو الله منم. الله ته خالق پیم، الله ته رازق پیم، الله ته مالک پیم، الله ته حاکم پیم. اصل وجه دار چې دا د مرګ پوری او بیا د مرګ په ټایم کې سړی ته د لا اله الا الله دا کلمه نصیب شي، دی به جنت ته ځي. دا به ولې ځي چې دی به د خپل عقیده برقرار پاتې شوی، او که دی به د خپل عقیده برقرار پاتې شوی نه وي
معمولی غوندې مصیبت راځي، معمولی غوندې پریشانی راځي او دی بیا هغې ته جوړ نه دی. معمولی غوندې مصیبت راغی دنه سودخور جوړ شو، د الله قانون ماتوم نه منم، د ستا کتابچې نه منم. دا کې ښځه د شیرګل طرف ته یو ملا ووی، هغه ته چا ورته ویلو چې هلکه ته را ګوتې اشاره ولیکې. نو هغه ویل هغه کس امي سړی و، وایي ما ورته بې اختیاره وویل چې دغه دا خو په بخاري او مسلم او ترمذي کې دي. مسلم کې خو شته، بخاري کې نشته، خو مسلم کې خو شته. وایي ما ورته دا بخاري مسلم کې دي، ترمذي کې دي، ما ته ستا کتابچې نه منم. بخاري مسلم ته کتابچې وایي، دا مسلماني شوه. دغه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې ډېره یره چې دی که نه د دین ته، د عوامو ته، د خلقو ته ډېره زیاته یره د چا نه ده؟ د فاسقانو فاجرانو نه ده، بادشاهانو نه، ظالمانو بادشاهانو نه ده، او د جاهلو صوفیان نه ده. لیکن بل طرف ته د ګمراهان نه ده، علماو ګمراهان نه. ابو درداء رضی الله عنه حدیث ته علامه برقانی نقل کوي په سند صحیح، انی اخوف ما اخاف علی امتی الائمه المضلین. نبی علیہ السلام چې وایي ریګم ډېر، نو زه په دې امامانو، ګمراهانو، مشرانو، علماو په دې ریګم چې خلکو عقیده بربادوي، د خلکو عقیده بربادوي. انما اخاف علی امتی الائمه المضلین. دقه د ائمه المضلین وایي چې د پیغمبر د خبرې په مقابله کې خپل خبرې اخلي. ور خپل خبرې ته دومره غټه خبره وای، او د پیغمبر حدیث ته او کتابونو ته، عظیم کتابونو ته کتابچې وای، او دا مسلمانی ده. نو نه داسې بنه بیا چې هر څه وي د لا اله الا الله مخې ته، که بیا پلاري که موري، که دا تره وي، که دا مشر وي، که کشر وي، که دا لوی انسان دی او که دا ورکوټه انسان دی، ولیکن دا لا اله الا الله مخې ته بیا دا رکاوټ نه جوړې. دا نه ته بیمار شي او بس ویل لکه زما بیماري خو کېږي راشه حرام استعمال که ښه به شي. بیا عقیده توحید په دې کې نه وي، یاره بس څوک مجبوري وه، مشکلات و، بیا چېرته یو بل جادوګر ته لاړ شي، ساحر ته لاړ شي، څوک مجبوري وه، زما مشکلات و، دا ټوخله مشکلاتو کې رواني. داسې پتي دې ښځو ته خو چې کومه پتي معلومې دي که نه، قسم دی که بل چاته معلومې د دې تعویزګرو، د دې کوډمارو هغه ته شو هم دی، لیکن پیسې په هغې باندې ورکوي. او بعضې پکې دا وایي چې یاره چې موږ ته پته تاسو خو تعویزونه نه کوئ، خو لیکن که بل څوک تاسو ته معلومې ښه ده د جادو را ټیکهدار ده، زه ښکاره ما ته چې کومه دی پتې معلومې دي کارډونه سره دي، د دوی سره داسې کارډونه ورسره دي. ګوره عقیده خپل دنیا د ختمه به شي، څه چل به وشي؟ نه حرام ختمېږي، د تکلیف سم روانه ده، مصیبت سم روانه ده، مشکل سم روانه ده، د غریبۍ سم روانه ده، مالدارۍ سم روانه ده. او که سړی مشرک دی نه هم روانه ده، او که موحد دی نه هم روانه ده. موحدین هم تللی دی، ابو جهل هم مړ دی، خو لیکن بلال هم تللی دی. بلال هم دنیا نه تللی دی، او ابو جهل هم تللی دی. ابو جهل د خپل سرکشۍ سره تللی دی، او بلال د خپل عاجزۍ سره تللی دی. هغه د شرک د تورو تیرو د ګمراهو سره تللی، او بلال رضی الله عنه د خپل توحید د عقیدې سره تللی دی. دواړه تللی دنیا نه. کم یو پاتې دی؟ هېڅوک پاتې نه دي. دا دنیا ده، دنیا به نه پرېږدې، خو په دنیا باندې خپل عقیده د توحید نه بدلې. دنیا پرېښودل دا بېقوفانو کار دی، دا خو د پادریانو ملنګانو کار دی. اسلام د سنیاسیانو دین نه دی، اسلام د راهبانو دین نه دی. اسلام د دې خبرې چرته اجازت نه ورکوي چې ځمکه شړه پرېږده. دا ګوره د اجارې اصول دي. د اجارې اصول دار یو سړي پټی په اجاره ورکړو، او دې سړي دا پټی وکړو، د ښه محنت هم وکړو، اوبهخوره هر څه کوي غریب. ناګهان آسماني آفت راغی او دا ټول فصل یې برباد کړو. مالک ته وایي دنه به اجاره نه اخلي، مالک ته وایي دنه به اجاره نه اخلي. لیکن بل طرف ته دی ولګېدو، ځمکه د هغه نه واخېستله، غنم یې پکې وکرله، بیا یې خواله ورځي نه، مالک ته یې پوره اجاره ترې واخله. ولې دې پوره اجاره واخله؟ ده د پټي خیال نه دی ساتلی. اسلام دا د سړیاسانو دین نه دی چې په دې کې پاک چیزونه، حلال چیزونه، غوره چیزونه، غوره جامې، غوره لباس، غوره خوراک، ښه کور، ښه لباس،
ښه نوکري، ښه زندګي، د راحت زندګي، دا پکې منع نه ده. که منع ده نو شرک منع دی، که منع ده نو بدعت منع دی، که منع ده ګناه منع ده. چېرې ګناه مه کوه، ناجایز کارونه کوه، نو په دنیا باندې خپل دین مه خرڅوه او دنیا د خپل دین تابع که. ښه دنیا وګټه خو د دین تابع که. خپل دین چې کوم دی په دنیا باندې مه خرڅوئ، دنیا نه معبود جوړ کړې، معبود به ترې نه جوړې. که مشکل راغی او که راحت راغی خو لا اله الا الله برقرار وي د قیامت ته ورځې پورې، ستا د مرګه پورې چې مرګ تا ته راشي ته په عقیده توحید باندې سې مضبوط موجود دی. تشې خبرې اورېدل نه دي، دا عقیده راوړې. تشې خبرې اورې او عقیده هغه شانتې نه جوړې نو بیا لا اله الا الله څه کار نه کوي. کرامي یو مسلک دی او هغه جهنم ته روان دي. دا خو د هغوی مسلک دی چې بس لا اله الا الله وایي خبره ختم شوه. لہذا د لا اله الا الله قدر دا دی چې دا کامل توحید دی، د الله یووالی دی، خالص یووالی. ګوره په لا اله الا الله کې بل څه نشته. لا اله الا صرف الله دی. ټول مخلوق دې ته ختم کړي، ټول مخلوقات یې ویلي دي، د عرش نه والا تر فرش پورې، د جنت نه والا تر جهنم پورې، د فرشتو نه والا تر پیریانو انسانانو پورې، د پیغمبرانو نه والا تر اولیاء الله پورې، او که دا نیکان دي او که صالحان دي او که دا بدان دي او که هر څه دي، دا ټوله دې وایسته لا اله هیڅ هم نه، هیڅ څوک نه منم. څوک مني؟ الا الله، یو الله منه بس. بس چې الله سو یا قبه مني، دغه عقیده توحید ګرانه خبره وه. په دې وجه باندې نبي علیه السلام محسن انسانیت، دغه په خوی کې، دغه په مزاج کې، اغیارو چې کومه د عیب نه دی راایستلی. اغیارو چې کوم مشرکانو د هغه د سر دشمنانو، نو د هغه په شان کې عیب نه دی راایستلی. بعضې خلک مجبوره شي. بیا زموږ یو وارې شیخ صاحب دې زموږ الله وبخي، هغه دا ټمبر مارکیټو د درګۍ لرګو کاروبار چې دا په دې قسم مسله راغلې وه. نو هغه مسله کې ډېر خلک ناست وو، یو مولوي صاحب هم پکې ناست وو، یو مولوي صاحب، یو مولانا صاحب، یو شیخ صاحب، یو مفتی صاحب، یو علامه صاحب. اوس خو ټول خلک شیخان دي او ټول مفتیان دي، پته هم نه لګي. پخوانه به سم حاجیان وو، اوس ټول حاجیان دي. سم حاجیان وو، سم حاجي صاحب وو، اوس ټوله سیلمه چې کوم دی ریاکار حاجیان دي، یا به سم چې کوم دی نو بلې دغه والا وو، نو سم خلک وو. اوس ټول علامهګان دي، مولیان دي، دا طالبان نه دي. دا پته نه لګي چې دوی هلکه دا خپل استادانو ته خپل نوم وایي. پی ټي سي استاد شیخ صاحب مه وایئ، تاسو پی ټي سي استاد پروفیسر صاحب وایئ. ایم بی بی ایس ډاکټر ته چې کوم دی نو تاسو پروفیسر وایئ، هغې ته ایم بی بی ایس ډاکټر صاحب ورته وایي. او چې کله هغه سپیشلایزیشن وکړي او کله پکې بیا خپل ترقي ورسي، خپل ګریډ ته ورسي، نو بیا ورته خلک پروفیسر صاحب وایي. زما خلک بې ځایه هغه غریبانان د مقتضای حال او مقتضای ظاهر نه خبر نه وو، هغوی خپل مقتضای حال او مقتضای ظاهر ښه پېژني. سړي ته خپل نوم وایي او محل ته چې کوم دی خپل بورډ لګوي. او دا مولیان طالبان اوس چې کوم دی دوی نه مقتضای حال او مقتضای ظاهر هېر شوی دی. دوی چې کوم دی نو خر ته چې کوم دی اس وایي او اس ته خر وایي، او جومات ته چې کوم دی بورډ د بل څه شي لګوي او د دوکانو ته لګوي او د دوکان ته د جومات بورډ لګوي. دا چې مه کوئ. هر چا ته خپل نوم ورکوي، خپل نوم، خپل منزله پیغمبر وایي، دا وله ورکوي. مې اوچتوئ، مې لاندې کوئ. نو هغه مولوي صاحب خبر روانه نو په هغې کې هر قسم پاټو والا ناست وو، چې څومره پاټۍ والې وي که نه څومره پاټۍ د پاکستان دا ټولې پکې موجودې وي. نو هغه یو پکې ویلي چې لکه دومره تاسو دا قصه ګرانه قصه ده، دا تاسو نه شئ حل کولی. دا شیخ صاحب له ویسې بس مدرسې له ځو، د شیخ صاحب نه علاوه بل څوک نه شي حل کولی. نو مولوي صاحب ورته وایي چې کوم شیخ صاحب؟ او ته شیخ صاحب نه پېژنې؟ خو چې په درګۍ کې سړی شیخ صاحب وایي نو بل کومه شیخ صاحب؟ خو هغه یو شیخ صاحب دی. نو هغه ورته ویلی چې اوس هغه کومه شیخ صاحب دی؟ بس هغه بلې پاټۍ والو غالبا یا به پیپل پاټۍ والو انشل پاټۍ به چې راپاسېدلی دی، مری نه ملا نیولی چې هر څه دې منم وټوله نه ورکو، خو دا خبره دې نه منم. دا ته څه بکواس کوې که نه، دا دې نه منم. نن خو دا خبره وکړه، که بیا دې وکړم نو خیر به دې. د هغه په علم کې او دا په کردار کې ته عیب نشي رایستی. چا کومه فیصلې کوي یا کومه خبره کوي یا کوم علم دی ورسره، کوم د هغه سیرت و صورت دی،
دا زموږ نظریاتي اختلافات دي، ځان نه به خدا خبرې نه منو. نو بیا چې سبا لا په صدر الله شیخ صاحب ته خندل او خیر دی دا دې عادت ته مړه ته ولې خفه کېږي. وایي خبر هم دار چېرې لا اله الا الله به نه خرڅې، توحید دا په هېڅ شي نه خرڅې. اغیارو چې کله ته صحیح موحد اغیار به دې هم دي. اغیارو نبی علیه السلام ابو جهل هم ویل دا سره امین دی او صادق دی. اخرس ابن شریق هم ومنلو چې دا امین او صادق دی. دې ټول ومنل امین او صادق دی. لیکن چې کله د هغوی د نظریې خلاف خبره وکړه، کنځلې ورته نه دي کړي، د آداب و طاعت خبره، کاکا ورته وایي، ماما ورته وایي، پلانکې ورته وایي، ابو جهل ته عم وایي، ولید ته عم وایي، تره ورته وایي، کاکا ماما ورته وایي، مشر ته خپل نوم وایي، کشر ته خپل نوم وایي، هر چا ته خپله درجه ورکوي. نه ولا پلار کنځلی، نه ولا مور کنځلې ده، نه بل څه خبره کړې ده، صرف دومره ورته وویله چې قولوا لا اله الا الله تفلحون. او ابو جهل هم خلاف شو، عتبه او شیبه هم خلاف شو. هغه ترې چې دی نو هغه ابولهب چې د نبي علیه السلام پر راتلو باندې قرباني کړې وه، عید میلاد النبي چې کوم مناو کړی دی، سبیه رضی الله عنها آزاده کړې ده. هغه سړی د نبی علیه السلام محبوب تره د 40 ساله پورې ابولهب د نبی علیه السلام نه مخکې ناست هم نه دی، مخکې ناست هم نه دی. ابو طالب صاحب چې کله په شعب ابي طالب کې سیرت رحمت للعالمین نقل کوي چې کله شعب ابي طالب کې دوی محصور شو، ټولې دنیا سره سوشل بایکاټ وکړو. ابو طالب صاحب خو ډېر هوښیار سړی و، نه به بسترې برابر کړې. دا د چا دا د علي رضی الله عنه دا د عقیل دا د جعفر دا د طالب دا د پلانکي دا پلانکي دا. بیا به د هغې نه بعد خپل خوا ته چې کومه بستره اچولې وه دا به د علي رضی الله عنه یا د بل چا وه، د نبي علیه السلام بستره دغه ده. ټول خلک په وده شو، دی به ورغی هغه به دا ځای نه راپاڅو، په خپله به لاړ، هغه په بستره به سم راسو، دلته بیا خپلې بسترې راوستو. علي رضی الله عنه به پاسو، هغه به د هغه بسترې له بوتلو، هغه به بوتلو د هغې له که څوک حمله وکړي ټولې دنیا ته پته رهي دا بستره د نبي علیه السلام ده. که څوک حمله وکړي نو زه به مړ شم، دی به بچ شي. او که څوک حمله وکړي نو حضرت علي چې کوم دی به څه شي، زخمي شي، دی به شهید شي، خو نبي علیه السلام به بچ شي. یعنې دومره مینه، دا مینه ورسره ابولهب هم کړې د 40 ساله پورې. لیکن چې کله د لا اله الا الله خبره راله نو بس خبره ختمه شوه. اصل خبر هم داره چې افضل الذکر لا اله الا الله دی، ګوره دې نه مراد توحید دی. ته چې اسلام ته راننوځې په کومې طریقه باندې او په کومې طریقه باندې لا اله الا الله وې، په دغه طریقه د لا اله الا الله ذکر کوه، دغه فضیلت دی، بیا دغه مرتبه ده، دغه قدر دی چې عقیده لري جوړه شي. ته په دې معنا خو ځان پوهه کړه چې لا اله نفي دماغ دی خالق له هر څه نه الا الله، اوس دې پکې د الله تعالی هغه توحید چې کوم دی دې پکې اوس راوستو. د دې وجه دې کلمې ډېر لوی قدر دی. د دې نه اوچته خبر نه، افضل ذکر لا اله الا الله، بهترین ذکر لا اله الا الله دی، بهترین کلمه لا اله الا الله دی. په اسم اعظم باندې مشتمله کلمه ده، په الله باندې. دا کلمه سړی د اور نه بچ کې جنت ته داخلي. دا کلمه تیرو د شرک او د کفر نه وباسي، او توحید پر رڼا کې داخلي. دا د کفر نه وباسي، اسلام کې داخلي. او دا کلمه ده چې نبی علیه السلام ابو طالب صاحب ته ویل کنه چې یو ځل زما په دې غوږ کې د عقیدې تحت کلمه ووایه لا اله الا الله. اور ابو طالب صاحب شل ځله ویلی دی، سل ځله زر ځله به ویلی، وایو به لا اله الا الله نه انکار نه و کړی. خو چې په کومې طریقه ورته نبي علیه السلام ویل چې هغه شانتې لا اله الا الله ووایه چې لا اله لا تو منات څه نشي کولی، عزا هبل څه نشي کولی، 380 بوتان په کعبه شریفه کې دننه پراته دي، دا څه نشي کولی، دا بهر په سوونو زرګاو بوتان چې دا څه نشي کولی، دا قریش او دا نور خاندانونه څه نشي کولی، داسې ووایه. نو داسې کلمه ابو طالب صاحب نه ویله. نبی علیہ السلام مخې ته دا کلمه خو هغه ویلي ده څو ځله،
دا نه چې دین انکار کوو، خو داسې کلمې نه ویله چې په لا اله کې کومه خبره پکار وه هغه عقیدې نه و جوړه کړې چې د دماغ نه هر څه وباسه. دا بوتان ټول لري کا، اوس پکې الا الله ور داخل کا. لکه اوس سړی توبه وباسي، هغه وایي چې زما توبه ده، ګناه یې کړې ده، بیا پر زړه کې وایي چې ځکه بله ورځ موقع میلاو شي بیا به ګناه کومه، نو دا توبې چېرته قبلېږي؟ استغفر الله وایم، خو که بله ورځ بیا ګناه میلاو شي بیا به کوم، دا استغفار نه قبلېږي، دا توبه نه قبلېږي. دا استغفار او توبه به هله قبلېږي چې کله ته ووایې چې زه خو د خپل کار باندې پښیمانه ستومانه یم، په دې نادم یم، دا کار ما پرېښودلو، زما مکمل مصممه اراده او عزم دی چې بیا به داسې کار نه کوم. اوس ته ووایې چې استغفر الله، اوس په دې الله معاف کړي. لا اله الا الله دا معنی شوه. دې ډېره ترخه کلمه ده، خوږه هم ده که نه، ډېره ترخه کلمه هم ده. په ډېرو خلکو باندې په شیطان ډېره بده لګي، ډېر خواږه شیزونه به قرباني اله به لا اله الا الله وې، ډېر بت پرستیانې او شرکیات او کفریات دا به پرېږدي نه، اله به لا اله الا الله وې. دغه وجه وه چې صحیح بخاري نقل کوي ابو ذر غفاري رضی الله عنه چې دا لا اله الا الله اوږده قصې ده. دا لا اله الا الله د خلکو مخې ته ویله، په دغه وخت کې د لا اله الا الله ویل د ده لپاره پټ د دې اجازت و، لیکن هغه نبي علیه السلام ته فرمایي چې نن زه اعلان کوم د دې خلکو د خواهشاتو خلاف چې دا کلمه ښکاره شي. دا ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی. خلق خوی کنه آسان کر دے. ذکر علامہ اقبال ہوئی چی میں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ را. دا لا الہ الا ویل لٹے گران کارو وسم گران دے مخیم گرانو. وسم دا لا الہ الا اللہ چی کلت وے پا دغی نظریه بانی، پا دغی عقیده بانی، پا عقیده توحید بانی، پا رد شرک بانی، پا دی انداز بانی کلت وے نو تبا ډیری خبری پریدی، ډیری خبری تبا دی که با رکاوٹ رازی پلار، مور، ترا، ماما، خاندان، نسب، پارٹی، مسلک، خلق، زبردستی، ظلم، فقیری، غریبی، دا مخی تا رازی رکاوٹونا تبا دی طول لتا ورکے تبا ویچ نا منم اسیب لا الہ الا اللہ منم. ابو ذر رضی اللہ عنہ دا پتہ وا د یمن راغله سړی یم د غفار خاندان سره تعلق لرم او زه د دې مکې مشرکانو مخې ته چې لا اله الا الله ویم نو د دې لا اله الا الله ویل ډېر اسان کار نه دی. خلقو ته اعلان وکړو راله ټول او چې کله خلقو ته اعلان وشو خلک راله او ابو ذر غفاري رضی الله عنه لا اله الا الله وویو نو ابو ذر رضی الله عنه خلقو دومره ووهلو بېهوشه شو. عباس رضی اللہ عنہ تی خلاص کو بیا چې کله په هوش کې راغی بیا دا کلمه وویله په بعض روایتو کې 2 ځله بعضو کې 3 ځله او چې کله د عباس رضی الله عنه ته فرمایل چې تاسو په کوم انسان باندې دا گزارای کوي او د عموم وهلو تاسو ته پدې تاسو غنم خداوی خاندان نه راځي دا خو د غفار یمن نه راځي او د چانه چې غنم راځي هغه د خاندان مشر چې کوم دی نو دا دی جندب ابن جناده ابو ذر غفاری رضی الله عنه غنم هم بزان بند کړه. دا عقیده توحید و چې هغه داسې اوچته کړه لا اله الا الله ویل آسان کار نه او دا یو خبره ده چې د مسلمانۍ نښه او د عقیدې د توحید نښه داره چې یو سړی په عقیده توحید برقرار رواني د مرګ په ټیم کې لا اله الا الله نصیب کیږي. د مرګ په ټیم کې الله تعالی د خلکو ته توحید او د هغه ایمان اظهار چې کوم دی په دې کلمه توحید کوي. د دې وجه د مؤمن دپاره یو نښه داره چې دی په دې آخر کې لا اله الا الله وایي نو بس دی بیا انشاءالله مؤمن دی او د عقیدې توحید سره لاړ. او دویم نمبر چې کله مؤمن وفات کیږي او د سترګو په دې منځ کې دې ځای کې د روزو په دې منځ کې په دې ځای کې خوله راشي نو حدیث کې راځي مؤمن چې دی نو یموت المؤمن علی عرق جبین نو د دې وجه دا خوله چې کله راشي نو دې پوه شي چې دې سړي نښه د ایمان ده دا سړی سره ایماندار دی. ایماندار ته الله دا نصیب کوي. الله دې زمونږ په دې باندې عقیده جوړه کړي او الله تعالی دې د مرګ په ټایم کې زمونږ لا اله الا الله نصیب کړي. دعا وکړئ مردگانو باره کې دعا وکړئ. ډېر کسانو پاتې شوي دي پروردګاره دې کلي کې دي په دې وطن کې دي بل ځای کې دي مسلمانان دي ټول معاف کړي. قبر د عذاب جهنم د عذاب نه بچ کړي. جنت فردوس نصیب کړي. نور بیماران دي هغوی ته دعا وکړئ پروردگار شفای کامله عاجله نصیب کړي. مرضونه پتونو مصیبتونو غمونو محفوظ کړي.
د رحم او د کرم معامله راسره وکړي چا څه مشکلات دي شریعه جا ضروريات دي سرته ورسي پروردګار موږ معاف کړي الهي العالمین موږ معاف کړي اللهم ربنا آتنا فی